الزام راغلی چې پی ټی آی ولا تور خټ دغه بند کړ دا موږ بند کړو خو په لپ وټي ورشته په لپ وجي موږ او دې چې د سکار دا وټ رو باساته چې په کم لپ ورشته دي کدا زما وټو زما د ټول کراس کا کدا بل چې وټو د کیو دبليو پی نو بیا یا د پالنګو نو بیا بداغنه د دی وټ ازاله کې کړه پورت پی کیږي ک قانوني هر سي هغه وی جن دوله چا وټونه بار ته ایستري په پیسو یې غستري دا کوم لکه خلک خبرې کوي کنه او دا بیا د کسره وړو نو مې کدا قانوني بس ټیک تا نو قانون کې خدا نشته نو مې چې نشته به دا ایکسپایر دي کنه نو پاغه باندې پولینګ منګ یو نیمه ګټه بند کړو خو زنده‌باد زنده‌باد دا ویډیو بل چې د پالنګ هغه د کیو دبليو پی والو خاطر د پالنګ ول چې کومه په شکور کې دي هغه زمنګ په مارغانو کې دي زمنګ په شوډا کې دي زمنګ په جیندي کې دي هغه ټول ښکار ویډیوګانې دا غشته بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو غلب خان شرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي څنګه چې تحصیل میر امیدوار الیکشن هغه کې یو واری بیا حاجی فضلامین چې کم دینو ګټه ترلاسه کړې ده یعنی پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته امیدوار چې کومو ناغه پدای کی ګټه ترلاسه کړه ګرانو کتونکو دا سره هم خبره سره کوم چې هغه کم دغه خلکو سره خالي زلو کړی ضروری خبره ده چې دا غوي شکریا ادا کوي او دا غي د پاراغه اړومبي دا ویلو چیرې غالب خان چرته چې شکریا ادا کو هغه یو خبره کوله چې ټینشن راته جوړ کړی دي خو د دې ټینشن نه د عوام خلاصول لپاره ما د میدان تر دانګلې دي او یقینا د شمالي اشنغر تنګي خلک یو د لوی ټینشن نه خلاص کړل ځکه چې په دې ځای کې د ناظمې په نوم باندې تخریبکاري روانه وه او داسې عجیبه عجیبه خبرې به روانې وي چې پولیس هم کنځه ولس هم کنځه ورسره چې کوم دی نو پرونه عجیبه شانتې خبره وه چې آرو دلنواز نوم یې په دی لمه چې زه پې ګوی کومه هغه ته آرو چې د تحصیل مشر څه کې پولیس ته ووي وی تاسو خزه چلوي لکه دا کومې خبرې دي دا خو موږ په زمانه د پی ټی آی سره ډیر زیات اختلاف پاتې شوي دي پرون په هسپتال کې روغه وه د شکور خان روغه کوله ما ته دغه وکړو زه د الیکشن په دوران کې چې کوم دی مال ته ځان ورسو لاړم شکور خان رور میجر صاحب ځان ته رانږدې کړم ما نه د رور تپوس وکړو ورور د څنګه دی نو لکه فضلامین سره موږ بیلو شو خالد خان سره ملاویږو ملک انور تاج سره ملاویږو کله هم داسې ګیله شکوه موږ ته نه راکړی چې الف خان راته څه کې ښه کې خو بهرحال فضلامین چې کوم دی 400 د تنګي په خلکو باندې یو ډېر لوی احسان وکړو چې د دغه شانتي خلکو نه اخلاص کړو نه هغوی شکریا به ادا کوي او ډېره زیاته مننه جي مبارک وم شه سره نو ګرانو کتونکو عزیز خان ضلعي صدر سهار نه راغلی دلته کې د فضلامین سره په دغه مبارکو کې هغه بوخت موجود دی څه به وایې کمپین څنګه چلېده کوم کارکنانو کوم د علاقې خلکو چې سره کومه مینه خو د لپاره سوای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف خان بای ستا او ستا د ټول ټیم موږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې په دونه لنډ تنګ ټیم کې تاسو موږ لراله او تاسو موږ لم یو موقع راکړه الله تعالی د ټول نه مخکې تاسو عزتمن او خوشاله لري خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې پرون ډیر زیات باران تاسو به کتلی زمونږ خو دلته په دې اشنغر کې ګزاره کیږي خو بره میره کې که تاسو پولینګ سټیشن وکړئ دا ډېر لري جدا جدای او لارې خو الحمدلله الله تعالی دې زمونږ خالد خان له زندگی ورکړي الله تعالی دې په عمر کې برکت واچي نو په 100 کې 75-80% زمونږ روډونه پاخه دي خو بیا هم چې ته 10 کیلومتر او 12 کیلومتر په دغه باران کې تلې نو ډېره ګرانه وه خو زمونږ چې کوم عوام دي کوم د پی ټی آی ورکر دي کوم سپورټر دي او خاص کر چې کومې زمونږ خویندې میندې دي چې هغوی کوم همت کړی نو د هغوی ټولو جرت ته سلام ځکه چې په دونه تاسو پرون که کتلي د چپې به د باران تلې راتلې او په دې ماحول کې چې زه کله تنګي ته راکوز شوم نو دلته چې ما پولینګ سټیشن یې چک کولې نو 10 ووټ 9 ووټ 8 ووټ 10 ووټ دا په یو پولینګ سټیشن شوی او زه چې کله د خپل د میرې پولینګ سټیشن نه را روانېدم نو په هغې کې 90 70 75 73 دا پولینګ سټیشنو کې ووټونه چالو شوي نو هغوی زموږ د میرې خلک خاص هم وختي پاسي چې مونځ وکړي دا پولینګ سټیشن ته ځان رسي خو د هغې نه پس چې کله باران ودرېده بیا زمونږ د اشنغر خلکو هم ښه توره وکړه راووتل خپل اوټې کاس کړه او ښه چې کم جرت و هغې وښوه الحمدلله زه به تاسو ته بل یو خبره هم وکړم
چا باندې خو ما چې په زندګۍ کې تنقید نه دی کړی خو که تاسو وګورئ نو زمونږ په تورخټ کې یو پولینګ سټیشن دی باقاعده تاسو کتی شئ روغ موټي خلکو بکسو ته د جعلي اوټونو ایستل روغ موټي لکه 30 40 50 ویډیوګانې کتی شئ نور الزام راغلو چې پی ټی آی ولا تورخټ دغه بند کړ دا موږ بند کړو خو په لپ اوټي ورشتو په لپ وجي موږ او دې چې داسې کار دی دا اوټ راوباسه ته چې په کم لپ ورشته دی که دا زما اوټو زما دا ټول کراس کا که د بل چا اوټو د کیو ډبلیو پی نو بیا یا د پالنګو نو بیا به د هغه نه د دې اوټ ازاله کې که رپورټ پې کېږي که قانوني هر څه هغه وایي چې نه دا له چا اوټونه بار ته ایستي دي په پیسو یې اخیستي دي دا کوم لکه خلک خبرې کوي که نه او دا بیا د کس راوړه نو مای که دا قانوني بس ټیک ده نو قانون کې خدا نشته نو مای چې نشته به دا هم ایکسپایر دي که نه نو په هغې باندې پولینګ موږ یو نیمه ګنټه بند کړی خو باقاعده ویډیو براله چې د پالنګ هغه د کیو ډبلیو پی والا وختله د پالنګ والا چې کوم په شکور کې دي هغه زمونږ په مارغانو کې دي زمونږ په شوډاک کې دي زمونږ په جیندي کې دي هغه ټول ښکاره ویډیوګانې د هغې شته په کوم ځای کې ها په پلی کې هم راختي او په هر پولینګ کې 40 او 30 او 50 راختي او الحمدلله الف خان به د پی ټی آی ولا به ته یو غلط ثابت نه کی یو څوک هم نشي ثابتولی او نه زما دا اووم الیکشن دی الحمدلله زه تاته په قسمیه ویلی شم چې ما به چې ته په زندګۍ کې سوچ هم نه یې کړی چې زه غلط وټ واچوم فضلالمین صاحب دلته کې ناظمي وشوله مشري وشوله یو تخریبکاري وشوله زیاتې وشو دغه ترجیحات هم څه دي بس دغه خبرې خو اوس قام چې یو اعتماد وکړو درې ام ان ام دی ام پی ام دی تاسو مې نو د تنګي او د شمالي شنغر خلکو له څه باور ورکوي موږ ول دا باور ورکو چې الحمدلله زمونږ په صوبه کې حکومت دی زما مشر ډسټریکټ صدر ولاړ دی او تاسو تفصیلی خبرې مو کې مال جایز هم نه دي ځکه چې زمانه دا سینیئر دی زه جونیئر یم او زمونږ مشر دی زمونږ لپاره قابل قدر دی خو د هغې باوجود د تزه دا ویم چې زمونږ تحصیل دی او دا دوه نیم کال اګنور پاتې شوی دا زما د ډسټریکټ صدر صاحب دی زما ایم ان ای صاحب دی زما ایم پی ای صاحب دی زما په ډسټریکټ کې 15 ایم پیاګان دي زما په ډسټریکټ کې 2 ایم ان ایګان دي زه به هغوی ته سوالم کوم منت به ورته کوم دې مشرانو ته زاري به ورته کوم چې زما د تحصیل له سره راکړئ زما د عوامو دپاره څه وکړئ دا کوم چې دوه نیم کاله نامحرومه پاتې شوی دا ځاله راله وکړئ بس زه به دغه یو سوال کوم جی زبردست عزیز خان ذلی صدر دی عزیز خان نن تاسو بیا یو وارې کامیابي چې کومه تنګي کې ترلاسه کړه د کامیابۍ ته په کوم نظر ګورئ او دې عوامو له څه پیغام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لومبه خو ستاسو مشکور یم الف خان بی ستاسو د ټیم د برکت او ستاسو د برکت عوامو سره زمونږ روبرو کیږو نو زبو یم چې د موقع مناسبت سره پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا ثابت کړه چې د غون ملک د ټولو نه پاپولر پارټي ده د خلکو کوم مینه چې دا عمران خان سره او د هغې کینډیډیټسو سره نو په هغې کې ان شاء الله تعالی کمی نشي راتلی دا جیت چې کوم دی ټولو ته واضحه شو په جنرل الیکشنز کې تاسو وګورئ نو کو قومي اسمبلی الیکشن وي لا کو صوبایي الیکشن اسمبلی الیکشن وي د هغې ټرن آوټ بدل وي کله چې ضمني الیکشن وي او بیا د تحصیل په لیول باندې الیکشن وي نو زیاتر پکې علاقائی چې کوم خلک دي لا علاقائی پارټیان دي د هغې انفلوئنس پکې وي نو پاکستان تحریک انصاف ډېر مزیدار جیت وکړو زمونږ د ورکر چې کوم جدوجهد او زمونږ یووالی و هغې ډېر خوند یې وکړو چې موږ دې جیت ته د ټولو نه ښه ورته په دې وایم چې زمونږ کوم معتبر ادارې به ورته یاد کړو چې د چا ډېر لرې نظرونه لګي هغوی په دې سوچونو کې چې د پاکستان تحریک انصاف دا ګراف په وغورځېږي لکه پاکستاني قوم دونه باشعوره نه دی که 2 روپۍ ورته تیل ارزان شي سبا له مازغه په بل اړخ وي که لږ شانتې سهولت ته ولا ورکړه نو مینه او محبت او هغه کوم چې دغه د ملک سره د ښېګړې والا یو سوچ روان شوی دی دا په لږ ساعت کې دی ته بریدونه لګي بندونه ورته لګي او دا بیا
لږ سات پس هر څه تیری نو الحمدلله زه خو ورته په دغه لیول باندې قاضي صاحب تاسو سہولت وی چارسه کې تاسو چاله هیڅ سہولت نه ورکړي بل جداري په ثوابه کې د وزارت ورکی په مردان کې د وزارت ورکی او زمونږ د داخلي نه چون نو باسي د خالد خان شانتي سنگ چې په زمين ذکر وکړو دا عمر قابل دا عمر پي دا غنه چې کوم په طریقې باندې نو یو خدام دي 400 خلکو سره زیاتې شو چې کومه مینه د سره وکړه تاسو سره غمینه نه خو دا موږ د ټول نړمبي خو تاسو ګوره د الیکشن ریزلټس چې کوم راغلل نو زمون په 400 باندې 400 نه سوري په صوبه باندې څونه لوی پانیک تیر شو تر د اوسه پورې زمون د ریزرو سیټس درکنه لګي سېنات کې مونږ ته موقع ملو نشو دا ټول د برنه اسټابلیشمنت پی ډی ایم دا غوي چې کوم الایکار دي نو کوم وایي چې زمونږ فل فلج حکومت په صوبه کې نو دا به هم غلطه وي تر د اوسه پورې چې فرض کا وزیر اعلی صاحب سره دونه پورې زیاتی کیږي چې د غره طبيعت چیف سیکرټری نه ملاويږي لا تر د اوسه پورې ماغه آی جیز ناستي په دې دغه کې چې هغه ماته دي د مرکزی حکومتونو نو پالیسیز کې پالیسی میکینګ کې پاغه باندې کار کولو کې ډیر تکلیف دی ستاسو کارکون دا ګیله کوي چې کنه وزارت دلته 400 ته لګه 400 خلکو سره ډیره زیاته مینه خودلې ده بل دا و چې مونږ هغه خلک ایمنګان کړل امپیګان کړل مخکې مو رسول خو مونږ ته هغه شانتي څه کیږي زمون کوشش دی بلکې ما پرون نابل ورځ چې کوم ډیلیګیشن د پاره ټایم غوښتل سی ام صاحب نه نو ما ورته یم چې زه خپل سی ام صاحب سره نه زما خواهش دی ما خپل صوبایي صدر سره کېنه دی کنه چې زمونږ کم مرګري دي چې هغه په جوائنټ طریقه باندې اپ دې محرومو باندې خپل مشر پیکړی شو ځکه صوبایي صدر هم زمونږ مغه دی او ورسره چې ما سی ام مغه دی چې دته زمونږ د میسج داسې طریقې سره ورسي چې 400 بالکل یور او 400 محرومه لمو ورکوي عزیز سر پس زمين لبس یقین دي خاني ورکوي په ډېر سخت حالاتو کې در الیکشن وګټو تاسو د رقایې په نوم باندې وټ اغستې خو چې دلته 400 کیمرې لوي شو داغه نه پته ولګي چې هغه شانتي د چسپې مخ ترانه لې نو تنګي خلک خو باید نه کارم تم کوي او کې ډېر کمزوري دي کې زه دا بل غواړم چې کو زه په حقیقت کې وایم نو منګه چې په ټولو مرګرو کې مشترکه تور فضل امین به خوخه د دې الیکشن د پاره نو دې کې موږ هیڅ شک نه غواړو چې موږ سره د ټولو نه بیسټ کینډیډیټ دی به موږ له د الیکشنو کې ځکه چې د 5 مې د کم مې نه پس چې کوم سخت راغلی و په پټه هغه هم د په مشره کې صدارت ور سره صدر مشر وی د پټه نو هغه تنظیمونو دا ټول منډه دوه د سره خو شکر الحمدلله امنه صاحب هم خپل شته دي انور تاج ور سره دي دا غین علاوه خالد خان ډیر کارونه ندي پرېخي او چې کوم سلګ ډیر محرومه وي نو موږ ور سره د رونو په شانتي یو چې کم زنه د تر سپورټ ضرورت وي کو هغه صوبایي ګورنمنت نه ورته وي کو هغه خپل مرګرو نه ورته ان شاء الله کوشش بندای شره د هر قسمه د تحصیل محرومه چې کوم دي هغه مونږ حل کړی شو ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو موږ د موقع نه دغه پیدا مواغشته چې عزیز خان تم د پی ټی آی د کارګرانو خبره کیږي چې وی په 400 کې بل وزارت هم غواړي مطالبه لري ورسره چې کوم دي دغه رخایه سره چې کوم دي ترقیاتي عمل چې کوم توجه هم ورکول غواړي او پزلمین له یقین دي خاني ورکړه چې تا موږ مایوسه کوو ستاره لپاره بزم د سیم سره جنگ کوم او سیم ته بزویمه چې تنګي تحصیل ته خصوصي توجه ورکې نو یقینا د خلکو ته ډیر زیات امیدونه وابسته دي او د تنګي خلکو په ډیر لوی اعتماد وکړو او دا یو مقاله ګوره ایم دي ام پی ام دي تاسو دې وخت کې دریم کسو ته د کار ویل شي مدینه خو چې بل چا ګټلو یا تخریبکاری خو ختم شو تنګي کې بس تخریبکاری د پن شو د دې نه مخکې تخریبکاری و نو اوس په زمين ته نو خالد خان ته امپینه ته دې کسو ته د کار ویل شي دا یو ډېر خبره شو الله دې کی چې د عوامو په اعتماد باندې پوره ورسېږي